ناګهاني مرګ نه د بچ کېدو دپاره یو بهترینه او اسانه وظیفه ده. په عام روټین کې موږ او تاسو وګورو د نن سبا دور کې د ناګهاني مرګونه ډېر زیات شوي دي. مثلا هوایي ګولۍ راتلل، یا هارټ اټیک کېدل، یا چې کوم دی اکسیډنټ وغیره کېدل. د اکسیډنټ خو ډېرې زیاتې شوي دي. موږ او تاسو د دغې ناګهاني مصیبت نه، مرګ نه د بچ کېدو دپاره یو مختصر عمل کوو. دغه عمل چې کوم دی ډېر بهترین عمل دی او ډېر په کم وخت کې کېږي. کو موږ او تاسو سوچ وکړو عام روټین سره انسان هر یو سکند او هر یو منټ کې چې کوم دی دغه عمل کولی شي. او عمل چې کوم دی ډېر اسان دی، خو د عمل به انسان د شپې کوي. د شپې چې کله دی اوده کېږي نو دی بسم الله الرحمن الرحیم یو څلوېښت کرته دی دا وایي، یا د صرف بسم الله یو څلوېښت کرته وي، یا د پوره بسم الله الرحمن الرحیم یو څلوېښت کرته وي. خو که پوره وویلی شي نو دا به ډېره زیاته بهتره وي. د هغې نه وروسته چې کوم دی آیت الکرسي وایي. آیت الکرسي موږ او تاسو عام روټین کې ماشومانو ته هم ښیو، موږ او تاسې په خپله هم وایو. او په دغه شپه باندې به د ناګهاني مرګ نه هم بچ کېږي، او د غل د غلا نه دی به هم بچ کېږي، او د شیطان د وسوسې او د ډاکې نه به دی هم بچ کېږي. نو موږ او تاسو کوشش وکړو چې دا عمل موږ او تاسو شروع کړو. انشاءالله ډېره فایده به موږ ته کېږي.